السلام علیکم جی. السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول ټیک ټاک کې خیر خیریت سره وي، چې هر څه دغه جی خوشاله او آباد وي. یقینا چې ژوند د وخت سات بم خروان وي او د ښه صحت او مالکان وي. ماته ویل شي رابعه قیوم د پروګرام 96 رنگونو سره کم کې چې هر یو رنگ سره صرف تاسو وي، تاسو आवाज باندې، تاسو مینه محبت باندې رنگ دي جی. او بیا د هفتې د خپل سحر، د هفتې د خپل مورنینګ جی، او د 96 رنگونو سره نو د دې رنگ او خوند کم دغه نور هم زیات شي جی. بالکل تاسو په اپډیټ کوو چې د خیر مونږ د فیسبوک د لارې لایو راغلیو، یعنی فیسبوک ته بلار شي جی. او فیسبوک کې بس سر ځای کې لیکي سنو پښتونخوا، نو زمونږ د خبرونه یا زمونږ د پروګرام چې کوم دی را به تاسو باقاعده لایو راشي، نو تاسو بیا لایو اوریدو سره لایو کتل هم شي، ځکه چې سنو اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې خو تاسو الریډي زمونږ غږ زمونږ आवाज اوریدو پروګرام به انجوای کولو. خدا وخت مونږ د فیسبوک د لارې هم لایو یو، یعنی فیسبوک ته بلار شي جی، سر ځای کې بولی کې سنو پښتونخوا، نو زمونږ خبرونه به تاسو باقاعده لایو راشي جی. او بیا د یخنۍ موسم دی، یخنۍ شروع شوې ده، تاسو به هم را دوای چې کم ځای کې د باران امکان دی یا کم ځای کې موسم څنګه دی، موسم څه صورت حال دی، حال احوال دی، دغه به هم را دوای. نور به تاسو زماره ډریسینګ نه لړی پته لګي چې یخنۍ ګوره ما لړی رضایت کی یخنۍ چې کوم ده نو هغه ده. او کوشش کوئ جی 96 رنگونو کې زموږ همیشه دا کوشش وي چې تاسو د صحت پاړه باندې هم غب شپ لګي، او بیا صحت سره تاسو لپاره مختلف ټاپکس یعنی داسې موضوع هم وروړو، باغې باندې هم خبرې وکړي چې څومره د ریډیو لیسنر دي زمونږ आवाज ریډیو باندې اوري، نو ټول اپډیټ کوو چې موږ د فیسبوک د لارې لایو یو سنو پښتونخوا پیج باندې. تاسو زمونږ دغه خبرونه زمونږ د پروګرام چې کوم دی د سنو پښتونخوا باندې لایو کتلی شي جی، یا زمونږ د ایپ د په ذریعہ باندې هم زمونږ سنو پښتونخوا یا سنو اف ام چې کوم زمونږ ایپ ته هغه باندې هم تاسو زمونږ دغه پروګرام لایو سټریمینګ چې کوم دی د لایو کتلی شي اوریدلی شي جی. غب شپ روان وي، خو په ژوند کې همیشه ما تاسو چې څنګه په ریډیو باندې مې کوشش کوي چې د بل باره کې نیگیټیو سوچ نه دی پکار، بلکې همیشه کوشش پکار دی چې موږ د بل باره کې هم پوزټیو سوچ کو، او چې څه ښه سیز ځان لپاره ګورو هغه د بل لپاره هم موږ وګورو، بل له هم موږ هغه سیز چې کوم دی په خوشحالۍ باندې هغه کار یا په هغه لار کې دغه سپورټ چې کوم دی هغه لازمي وکړو. ګورئ چې یو سیز موږ له فایده راکوي، نو پکار دی چې موږ بل له هم داغه فائدہ ورکو یا بل سره هم داغه سپورټ چې کوم دی هغه لازمي وکړو. تاسو ګورئ چې ژوند کې ډیفرنٹ خلک وي، مختلف خلک وي، مختلف فیزز وي، نو دغه ژوند چونګې ډیر خوري مومنټس وي، او دغه کې موږ لا پکاري چې موږ بل لاس ورکو، بل سپورټ وکړو، بل سره کنه. ګورئ جی په ژوندۍ کې تاسو چا سره لاس وکړو، تاسو چا سره سپورټ وکړو، تاسو چا سره هیلپ وکړو، چا له یو کار وکړو، نو یقینو کې چې دا وړي خوشحالیانې دي تاسو سره به هم داسې چې کوم دی سپورټ په مشکل لاره کې په مشکل وخت کې څوک نه څوک سپورټ چې کوم دی هغه لازمي کوي. غب شپ روان وي، تاسو کالز به هم شامل دي، خو نن چې کوم زموږ د پروګرام موضوع دا یعنی کوم ټاپک دی، نو پروډوسر سے بتاو الریډي په سکرین باندې شو کړی هم وي چې نن کوم زموږ موضوع دی کوم ټاپک دی چې دغه چوټي خوشیا وړي خوشاله زموږ په ژوند کې سونه اهمیت لري، او بیا دې دغه وړي خوشاله زمونږ د لپاره سونه هم دي، سونه ضروری دي. تاسو ګورئ چې ژوند کې ډېر مصروفیات په وجه باندې موږ خپل وړي خوشاله چې کوم دي هغه په ژوند کې انجوای نه کوو، هغه نه مزي خوندونه تنوع نه خلو وجه سره، یا زمونږ مصروفیات زیات وي، یا زمونږ دونه کارونه وي چې هغه په وجه باندې موږ هغه ټایم ورنکو. موږ همیشه د غټو خوشالو سوچ کوو، د وړو خوشالو ته دونه چې کوم دینو لیفت نه ورکو. پکار دي چې موږ دغه وړي خوشاله په ژوند کې ضرور انجوای کو. د وړو خوشالو چې کوم دینو ژوند کې فائدہ دا هغه هم زیاته وي. تاسو ته چا په وړي خوشاله صرف دا نه چې تاسو یو کار وشي، وړي خوشاله دا دي چې د سحر وختي چې کله تاسو پاسې جینو خپل سحر رنگین سحر د یو نوې روز سره، تاسو یو نوې امید سره، د نوې هوپ سره کنه، امید سره، د نوې سوچ سره، د نوې فکر سره تاسو ژوند ته یو نوې سحر راشي ګلونین رنگین. بیا تاسو ګورئ جینو د سحر دغه خپل هوا یا دغه د چې پلنې ګوټ کنه جسے ہم سپ کہتے ہیں، پہلی گونج جو ہے نا اس چائے کی، بیا جی د باران منظر یا خپل باران، خپل هوا، خپل مومنټس، خپل ناستا، خپل ګیدرینګ کنه، او دغه چې کوم دینو دا وړي خوشالیان دي چې هغه مونږه انجوای کوو په خپل ژوند کې. بل دا چې دا بغیر وجه خندا، بغیر د وجه خندا تاسو ریزن نه پتا، او تاسو په مخ باندې یو سمایل راشي، تاسو په مخ باندې یو خندا راشي، نو دا بغیر د وجه خندا را، او دا اصل کې زمين چې وړه خوشحالي
د ژوند دا هم دا چې تاسو رچا بل په مخ باندې خندا راولي. کوشش کوئ چې په ژوند کې ډیر مصروفیات هم وي، ډېرې هلې ځلې هم وي، ډېرې منډې تړلې هم وي. یقینا هر یو کس په خپل خپل ژوند کې خپلو مسلو کې چې کوم دی ګیر دی، او هر چا خپل خپل خیالات چې کوم دی هغه دونه ډوب دي، خپل خواهشات چې هغه بل هغه سره ټایم نه وي. کوشش کوئ چې تاسو همیشه د بل لپاره پوزیټیو سوچ هم لرئ، او بل دا چې وړې وړې خوشحالۍ کې بل هم شاملوئ ځان سره. د بل په مخ باندې خندا سمایل چې کوم دی هغه تاسو راولئ. د خلکو په مخ باندې یو ورکوړې غوندې مسکا، یو ورکوړې غوندې مسکراهټ هم راوړئ. دا هم یو صدقه جاریه ده. کوشش کوئ چې دا د بل په مخ باندې راولئ. یا د دفتر نه تاسو چې کور ته راشئ، د کور دروازه تاسو کولاو کې تاسو د خپلې مور آواز اورئ، دا هم یو خوشحالي ده. تاسو راشئ چې مور سره کښېنئ، پلار سره کښېنئ، هغې سره خبرې وکړئ، دا یو خوشحالي ده. دا یو وړې وړې خوشحالۍ دي چې زموږ په ژوند کې. د خپلو ماشومانو سره کښېنئ چې هغې ته وایي چې تاسو نن سکول کې څه کړي وو، مدرسه کې هم څه کړي وو، څه سبق مو ویلی که نه. دا وړې وړې خوشحالۍ دي چې دا په ژوند کې یي، نو ژوند رنګین وي، ژوند خوشحال وي، ژوند کې رنګینۍ وي، ژوند کې خوشحالي وي. خو چې کله دغه د ژوند نه وځي که نه، نو یقین وکړئ چې ژوند داسې سنسان شي چې لکه په ژوند کې هېڅ نشته دی، او ژوند یو نیمګړې لار ده چې پکې هیڅ نشته دی، څه مقصد نشته په ژوند کې. نو کوشش دا پکار دی چې دا وړې وړې خوشحالۍ خو مونږه لازما چې کوم دي نو په ژوند کې انجوی کړو. بلکل چې مونږ د فیسبوک د لارې لایو تاسو خپل اکاونټس نه مخکې فارورډ کړئ چې پته ولګي رابعه کریم لایو ده. نو ټول به د خیره مونږ د فیسبوک د لارې جوین کې پروګرام کې ټول اوازونه به مونږ سره شامل شي چې ګپ شپ به لګي. ګورو به جي کالز به هم ستاسو شاملېږي، او ستاسو کومه وړه خوشحالي ده هغه به هم راته وایي، ځکه چې ریډیو باندې خو ډېر زیات وروڼو خویندو مونږ سره شاملې کړې چې یاره د هغې څه وړې وړې خوشحالۍ دي د نن ورځ چې کوم به هغې یا کوي یا یې کړي دي، او دغه وړې وړې خوشحالۍ یا پرون ورځ کې څه وړه خوشحالي وه چې تاسو انجوی کړي وي، دغه باره کې به تاسو لازمي ووایي جي. او بیا د هفتې ورځ د ویکینډ باندې خو څه خلک پلانینګز ډېر کوي چې دلته به ځو، هلته به ځو، چکر له به ځو که نه، یا فیملي ریلیټیوز کره تګ راتګ شي. نو چونکې سبا اتوار وي، نو مایند کې دا وي چې یار سنډے از فن ډے که نه، نو مایند کې چې کوم دی هغه پلانینګ پهله نه جوړ وي. نو پکار ده چې موږ هر اتوار چې کوم دی هغه انجوی کړو. د هفتې دا ورځ داسې په خلکو باندې خوږه لګي، ښکلې لګي، رنګینه لګي، ځکه چې سبا اتوار وي نو اتوار خوشحالي. خو چې کله د اتوار دا ماښام شي که نه، نو بس بیا تپوس مه کوئ، بیا خو پکې هېڅ خبره پاتې نه ده که نه، بیا تاسو پوه یې نور. بلکل جي 091524003 باندې به د خیر ستاسو لائیو کالز راځي، یعنی 09152541143 पे आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं. नंबर बजे तक लग स्लो हुए माँ ज़ान सर नोट कई 09152541143 यानी 092 मैंने बता सो लाइव कॉल कोई मैसेज द पार आसान तरीका खपल मोबाइल के मैसेज क्रिएट से तलाशे के भी के लगा उन दमा 8881 बाने बता सो मैसेज राजी यानी अत यो बानी खपल नु खपल इलाके नु खपल कुल उन पैगाम चिकम देगा तासु जर मुंग राउ लेगे नो दागा हम तासु लाजिमन प्रोग्राम की जंदिया शामिल हुआ और दाम रादू हुए चर्चा के मौसम संग दे बल्ला जी फेसबुक दलारे हम तासु मुंगता कमेंट्स चिकम दिया कोली शेगा हम शामिल हो नूर बलाडी इन्फॉर्मेशन दिखागा द टेक्नोलॉजी पार्ट बानी भी फ्रेश न्यूज़ भी जनरल इन्फॉर्मेशन भी मालूमात भी वेदर अपडेट्स भी करेंसी रेट्स भी ना बताओ सर शामिल हो वक्तन फ़ौक्तन गुरु बजी जी फर्स्ट कॉल ऑफ द शो मुझ सर फेसबुक सेशन के सूख दे बलाइन और सवेर वाले सलाम अलैकुम वालेकुम अस्सलाम रबिया स्टडे मासे वाह जी वाह वाह प्रोग्राम कर गली वो चरंगे सखाए बराबर है वक्त पेवरे जे खरी बिल्कुल शाही उदासो शाही सबर बारी रबिया डेर वक्त बाद मिलाव शवे हाँ बता गुरे का ना तासुलिश के मुसरा खबर ही ना के एहतशाम भाई का ना हाँ एहतशाम भाई बस एहतशाम भाई तासु जी कम दिनो लिश की कॉल ना कहे मुझ ये यूज बे एहतशाम भाई कॉल वो की उस बेलिश की कॉल वो की उचलिश के मुंगा वक्त सुनो एहतशाम भाई नहीं ना रबिया दुमरा मसरूफियाती नन दा खुशहाली पे मा डेर रागला چې دانه ټیم ملاو شو فون में ولا گدو वाह जी वाह वाह लिश के मुझ दा वयल का ना एहतशाम भाई چې دو ای پروګرام کې موږ پروګرام کې کول ملاوي شي کنه او د چا چې لیش کې کول نه ملاوي شي نو غي د پاره هم دا لیش کې یو خوشحالي دو او ډېر خوشحالي ده نن زه ډېر خوشاله چې مصروفیاتي په دغه کې ما سره مکانوي دا لټ شوی زکه یا کنه خاجي خا زنده‌باد زنده‌باد کیمرا او شو ټلیفون مې لاو شو ډېر خوشحالي ده ډېر زیاته مننه احتشام بھائی زنده‌باد او سب ویل غوړي پروګرام کې جی د ژوند کې ژوند کې خو غمونه ډېر دي خدا خوشاله به مونږ ځان له خپل راولو
خپله به راولو بیا کله کله خپله نه راځي دومره پریشاني وي چې هغه پریشاني خوشحالي هېره کړي. بالکل جی اکثر دا وی جی په ژوند کې د هر چا دغه غمونه وي دا ټینشنونه وي. زه تاسو ته اکثر وایم که نه احتشام بھائی چې موږ لږ کې سټوډیو ته راشو که نه نو موږ خپل غمونه خپل ټینشنونه لږ کې د سټوډیو د دروازې نه بهر ورولو. بالکل ربیع بس الله دې خوشحاله لره الله دې خفه مه که. امین جی امین سره ستاسو. او یو ګانا راته وغږوه په دې خوشحالۍ کې کرن خان چیرې ولګوه. تاسو موږ ته لږ غوندې ووایئ نو موږ ته به رویه شي. هغه ګانا ده چې د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي. هاي د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي. او بل سری مخکې د چا د یاد را سره شپه د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي. زبردست جی زبردست. انشاءالله کوشش کوو ښه پلی کړو ته جی. ربیع یوه خبره دا نه بجې نه بعد خو تا آواز موږ نه لاړ شي بیا بل د کریم اول پروګرام پر بس موږ بیا په فیسبوک باندې کسې موږ تاسو دغه فیډبیک ور فارورډ کوو چې دا څرنګه چل نو بیا بلش کې موږ تاسو ته وایو. صحیح دو بس ٹھیک ده اوکے جی زندہ باد مننه. تھینک یو سو مچ جی خوشاله. ګورې جی زمونږ همیشه کوشش دا دی چې تاسو سره ستاسو ژبه کې ستاسو انداز کې خبرې خامخا وکړو. زما ډېره زیاته خوښه یو د بنو لینګویج او زبان چې کوم دی کنه زما هر یو زبان خوښ دی. زه وایم چې تاسو سره به هر یو زبان کې خبرې وکړم. اوس کو جی څوک د چترال وي هغې موږ د پروګرام کې کار کوي نو موږ هغې سره د هغې ژبه کې چې کوم دی خبرې کوو. که څوک اردو سپیکر وي اردو ژبه کې څوک पंजाबी वही हिंको हुई अगी सर आगे के मात गुड़ वायु टूटी फूटी बोलते हैं लेकिन बोलने की कोशिश जरूर करते हैं ना. नो बता खुकुरे जी ख्वन कई जगह खुदी 96 रंगूने भी हर यो रंग दे बगे हर जुबान दे बगे द हर जे खलक दे बगे आओ बदे प्लेटफॉर्म बानी मुंग सरा राज्य मदी रायो जेदी आओ चारा त कमेंट तुम करे विलिश के फोन नंबर इज आल्सो वाया हा नो लिश के मुझ द फोन नंबर यायु सही दो लिश की तاسو मुझ फोन नंबर چې کوم دا غزان سره لشکي ولیکئ شي ښه 09152 باندې تاسو لایو کال موږ ته چې کوم دا تاسو وکړئ. صحیح دو ګورو بجې چې نیکسټ کال اف د شو موږ سره څوک دی په لاین د کوم ځای چې پروګرام کې سیول غواړي. السلام علیکم. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. پروګرام کې هر کلی وای چې څوک د کوم ځای نه ډیر زیات باجی تاسو په هرالین وشمله وایو. واجی وا ډیره زیاته مننه چې تاسو ته هم ډیر درون هر کلی وای څوک خبرې کوي د کوم ځای نه. سمیرا خبرې کوم د دیر نه. سمیرا د دیر نه اپر دیر کو لور دیر. لور دیر. واجی وا دیر خو دیر دی کنه. او کنه بس ټول تاسو نه قربان شه. وا ډیره زیاته مننه. زنده باد سمیرا میډم سپیشل سلوټ ښه. تھینک یو سو مچ. او باجی تاسو ټک والا سلوټ. ټک والا سلوټ ښه ټک والا سلوټ ټک مم دا کو خو تاسو به ټک نه اورېدلې. دا راته وای سمیرا میډم پروګرام څومره ټایم نه اوري هر هفته اتوار اوري کنه کله کله ټیون کې غلطيږي. نه هر هفته اتوار ځکه چې هغه موږ لپاره خوشحالي دی وړي کې شانته کنه انتظار وړي. هاي دا خو بس ګوري چې تاسو مینه لا چې کوم زموږ سره دا ډیر ته ګوري موږ ډیر زیات چکر وو خو ډیر ته ډیر زیات درځو بوره شوی دا کنه سنوفالو نه چې باران کې چونه لګه شان شي په لنی باران کې وسوري وری دا صاحب ډیر داسې راغلی وي چې وره مور شوی دا موږ چې اوس ختم شوی دا کنه په غرونو خو شوی دا او کته لانه شوی کنه. نه بالکل نه دا لړم تاسو باندې شي ودا سينور چې کوم غرونه لوري ټنل او دغه علاقې چې کوم دینو دام وزټ کړ ډیر خولې ډیر مزیدار او خلک خو بیا دا سیدی کنه چې اوه ما سره الفاظ نشته ډیر مهمان نواز خلک. او بالکل دا چې ځکه چې څوک هم راغلي ډیر خوشاله دي. بس دا خدا کنه نو وی مال چې کله تاسو د کلو وړم کنه نو مال هغه شیر راشي خو غره نه هیر شي زه به دا ټول یادوم بیا به تاسو ته ویم. صحیح ده. بس سمیرا میډم څه به ویل غواړئ په وړو خوشحالو باندې. زه به دا خبرو کوم کنه باجی وړي خوشحالي غزان په خپل ورکړ پکاري او ټول خوشحالي خبردار چې مونږ کله بل انسان له خوشحالي ورکړو دا زموږ لپاره وړو خوشحالي نه زموږ لپاره لویه خوشحالي ده خو مونږ څه کوو مونږ بل غمونه ورکو. مونږ نن سبا په دې سوچ دې خیالات دا دي چې بس دې څنګه کامیاب شو دې څنګه مخکې لاړو دې سلا پیسې کوم ځای نه راړو دې ګاډي څنګه واغسو دې کور څنګه جوړ کړو نو په دې باندې لګیا سوچ نه کو. بالکل او چې څوک کامیاب شي سمیرا میډم نو بیا وایي چې مړه سره شوت یې خور کړي. ها بالکل مړه وایي چې چا ورته کار کړي دا نه وایي چې غریب مهنت سونه کړي خواري به سونه کړي. ځکه چې هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي کنه چې تاسو مهنت په خپل کوئ او یقین په الله تعالی باندې ساتئ
نو مونږ چې محنت کله کوو کنه یقین په الله ساتنه او هیڅ کله هم نه ضایع کیږي. بالکل جی همداسې ده. ډېرې ښکلې خبرې، ډېرې ګلورینې رنګینې خبرې سمیرا میډم. باجي زه به دا خبره کوم کنه چې کوزه کې تاسو قدر نه ملایي، تاسو عزت نه ملایي، بس ته خاموشي اختیار کړئ او دا غزه نه وځي. اته چا کور یو کله چا زړوي تاسو روان ځان کې ډېر زیات خوشاله یې. چې چرته عزت نه وي نو بس هغه ځای پرې خودل پکار دي. بالکل ځکه چې هغه ته ورځي ته هر ټایم بې عزتي کېږي، ته بیا خامخا خفه کېږي، په خپل ورته باندې به خفه کېږي. سیلف ریسپیکټ چې کوم ډېر امپورټنټ دی. نو همیشه لپاره سوچ او فکر چې هغه خپل ژوند ته کول پکار دي او د روان ژوند چې هغه سوچ کول پکار دي چې څه کېږي او یا څه جوړېږي زموږ نه. زبردست. موږ خل لاري اختیار کوو، موږ به ښه انسان جوړ شو، کوم څه بد طرف لاړ شي نوازي انسان نه زموږ معاشره چې هغه ټوله په عذاب شي. واه جی واه 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 ډېره ښکلې ډېره ښکلې. سمیرا میډم بیک ګراوند کې را سره داسې ښکلي ګلونه لګېدلي که نه، او چې کاش دا اوس ما راویستې شوې که نه د بیک ګراوند نه تاسو له ما یو ګل درکولې. ډېرې زیاتې ښکلې خبرې مو کړې که نه، یقین وکړې. باجي ته واله یو ګل راکړې، زه وایم چې بس تاسو یو غټې غټې ګلدستې واخلم سټوډیو ته درشم. ډېره زیاته مننه جي، زنده‌باد. تاسو ګلدسته چې کومه ده هغه موږ ته راورسېده. ښه ټول اوریدونکو ته سلام او وعلیکم السلام. زمونږ روډیان خوريان پروګرام او هغه ته سپیشل سلام ځکه چې بهر ملکونو کې یو بس د خپل کور د پاره. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. وعلیکم السلام. زنده‌باد. ډېره زیاته مننه سمیرا میډم. موږ سره په لاین وجې د لور دیر نه موږ ته کال کړی او دیر خو ډېر ښکلی ځای دی که نه، او سواد ته چې یو دیر ته چې یو ځل سړی راغلی نه نو وي بیا یې سړه پرېښی دی او تللی دی که نه، نو دا خبره ده جی چې मीना ना उसमें मात गुड अल्फाज मेरा यूज करा। मेरे ऊपर जो है ना हंसता नहीं है, ठीक है, परेशान खान। वैसे मैंने जो है ना मुझे पोइट्री याद होती है लेकिन मुझसे भूल जाती है। अब साढ़े की कसूर है, मैंने जो है ना पता ही नहीं चल रही है, ठीक है। नो मुश पर बाप चिकम ने नो खान देना लिस्ट खा तो सुमुश तो हुआ है पोइट्री कम हुआ सही रहा तो सुमुश तरह शामिल है के बया बिल्कुल जनाब साहब कमेंट्स रागली दी यो सब कमेंट बताओ सर शामिल हो जी बाबा मखकिजू रहमत शाह मुंग मैसेज करी जी रहमत शाह द सऊदी अरब ना प्रोग्राम और माजी सलाम प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वालेकुम अस्सलाम मने जी खुशहाल से आमिर वजीर जी अस्सलाम वालेकुम आई एम आमिर वजीर फ्रॉम वजीरिस्तान खोरजानी बिल्कुल जी टूल खपल हलक दी ढेर ज़्यादा मनना थैंक यू सो मच जी खुशहाल से माजली बड़े बेरे सलामुना नेकी हिले एहतरामात पखेर आगरे राबिया कयू मैडम जी इस तरह मशे और प्रोग्राम त ढेर ढेरा पखेर आगरे वाकई जी प्रोग्राम ढेर खाइस्ता ज़बरदस्त और खूब दे ख्वागा खूग यम दरता ज़ियमा वग यम दरता वग यम दर्द जी वग यम दर्द हमारी चला इसलिए करी सा एनी हाउ जी कभी कभी हो जाता है ना टंग ऑफ स्लिप ऑफ टंग बिल्कुल जनाब। इसके साथ वग यम दर्द ज़ियम स्तासु रूर माजली दा पिशावर बड़बीर ना तल रहा था खादा वबाद उसे बाकी खपल रूर और माजली बड़बीर याद साथी जी बिल्कुल मुक्त याद है माजली भाई ढेर ज़्यादा मने जी जिंदाबाद खुशहाल से। और इसी के साथ साथ जमशेद फ़ारूक मुंगता मैसेज करे जमशेद फ़ारूकी बिल्कुल मरियम फ़ारूकी जारिश शामिर मुजफ्फरगर एक लिखले कसे लिखली जी ढेर ज़्यादा मनना थैंक यू सो मच। टू सलाम खा स्पेशल टक वाले सलूट ढेर ज़्यादा मनना। जाहिद अफरीदी भाई जी सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम मनना जाहिद भाई। और इसी के साथ साथ लिश के मुझे यायु जी लिश के कोई मुझे मेन खबर होता है ना लिश के ना बगैर कोई मुझे जुबान जी कम दिन होगा कंप्लीट ना पाती की जी आगो इनकम्प्लीट है ना लिश के सरे मुझे जुबान कंप्लीट सही हो दा खबर हो तो खा अली वारिस हुई जी माशाल्लाह ढेर ज़्यादा मनना। अहमदुल्ला जी सलामुन जी वालेकुम अस्सलाम आबिदुल्लाह हम मुक्तरा लेगली जी सलामुन खुशहाल से जी प्लीज़ प्ले बीबी शीरी ने इंशाल्लाह जी रेडियो बाने बताओ सफर खामा खा प्ले को गुरु बजी बिल्कुल साबिर भाई मुक्त मैसेज करे सलाम वालेकुम तासुता और टूल मीना वाल होता ढेर पमीना और द्रानावी सलामुन जी ढेर ज़्यादा मनना खुशहाल आबाद से नूरम तासु मैसेजेस राजी वक्तन फोक्तन बताओ सर शामिल गुरु जी नेक्स्ट कॉल ऑफ द शो मुझसे सोक दे लाइन दे कब अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम और दोनों ढेर सलामुन मिनट तो कल भी हम जवाब ना रखा हुई था सुनो अल्हम्दुलिल्लाह जी दा बनो गुलना अल्हम्दुलिल्लाह जफरान भाई चरंग गयो
الحمدلله خیر ده. نمبر مې ډېر په مشکله میلاو کو، نمبر نه میلاوېږي. راسته بیبي وي ډېره. دا ویلې نه ملاویږي، موږ ته ووایې که نه دا ویلې. خو دا خو ماشاءالله ماشاءالله د ټولو پښتونخوا خور یې، تا سره خلک مینه کوي لکه د خور په شانه. بس دا خو ده که نه لشکې منې که نه منې؟ بالکل منه، بالکل خپله داسې لګي لکه ما خپله خور. ډېره زیاته مننه جي، زنده باد. ستاسو د مینې محبت او ما کله ما دغې دپاره ته وکړو، ما ویل چې تا سره څو خبرې وکړو. دغه ما دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده، لکه تا پروګرام هم داسې ده که نه. یو خو ما سهار مونځ په جمع کړه، دا اول خوشحالي ده. لږ مې تلاوت وکړو. زبردست. او بیا غټه خوشحالي ده چې د ربیع خور سره په کال خبرې، د ربیع خور سره میلاوول او خوږې خوږې خبرې، دا مونږ دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده. بس دا خو جي خوشحالي ده او مومنټس وي چې کوم انجوای کول پکار وي. همیشه خالي اتوار د جي د خلکو سترګې وي او زمونږ هم د سترګې وي چې تاسو سره خبرې وشي. خو زه خو پر سټیټ ته وایم چې زه خو ډېر ضروري کارونه پاتې کوم. تا پروګرام ته ناست وم ډېر په مینه، ډېر لکه ما ټوله فیملي اوري، ما کور ول ما وړکي بچیان دي هغه. ښه جي ښه ډېره مننه جي. ټولو ته که وړوکي وي که لوی وي ټول فیملي ته یې تو ایموش طرف نه سپیشل سلامونه. ښه د عزتمنه کابل خو تا په پروګرام کې دوې غټې خبرې دي. یو خو د ډاکټري خبرې لکه صحت په باره کې ته ډېرې خوږې خبرې وکړې، مونږ خبر کې. جی او بل دا ټوګړې خبرې وکړې، لکه د دین خبرې هم پکې وکړې. لکه مونږ تا پروګرام ډېر خوښوي. خورې الله دې قدرمنه که الله د عمر در کړي، زیات عمر در کړي. آمین. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ جي. زعفران بھائی زنده باد. مننه جي، خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه پیر زعفران بھائی مونږ سره د بنونه او دی مونږ سره ډېرې خوږې درنې خبرې وکړي. زمونږ همیشه کوشش دا وي ګورې 96 رنګونو کې چې مونږ ستاسو لپاره د صحت په اړه باندې هم ګپ شپ ولګو او بیا صحت سره ستاسو لپاره داسې موضوع داسې ټاپک ډسکس کو. دین علاوه جي تاسو لپاره ډېر انفارمیشن معلومات هم پروګرام کې شامل کو. هغه هم د پروګرام حصہ چې کومه ده هغه لازمي جوړ کو. تاسو سره دغه اپډیټس هم شامل کو. هغه د کرنسي ریټس وي، ویدر اپډیټس وي، ټیکنالوژي په اړه باندې اپډیټس وي، نو هغه ضرور تاسو سره پروګرام کې چې کوم دي شامل کو. 09152 3 باندې تاسو لایف کال راځي. خبرې کیږي جی په وړو خوشالو باندې د ژوند حصہ ده، وړي خوشاله او چې دا وړي خوشاله په ژوند کې کنه نو یقینو کې ژوند ډیر رنگین شي، ژوند ډیر خوشاله شي. تاسو ګورئ جی تاسو کور ته راشئ، ما تاسو چې څنګه وي دروازه تاسو ټکوي، دروازه کولاو شي ماشومان پلار لا د هغه پونونه یا د کور د کمرې نه بوله رامنډې وخیږي رارسي بوله. دا یو وړه خوشحالي ده. دا پلار ته محسوسېږي چې څومره خوشحالي ده، دغه وړو ته محسوسېږي چې څومره خوشحالي ده چې دا پلار یې راشي یا دغه پلار واړه وګوري که نه. یا جی تاسو لاړ شئ جي او کور دروازه وټکوئ او مور تاسو مخامخ وګورئ، د مور اواز اورئ. دا یو غټه خوشحالي ده چې کومه تاسو ته محسوس شي د پلار سره ناسته، د مور سره ناسته. دین علاوه جي تاسو د چا په مخ باندې یو وړه غوندې خندا، یو وړوکې غوندې مسکراهټ چې کوم دی هغه تاسو د چا په مخ باندې راولې، نو دا ډېر زیات اهم پوینټ دی. بل تاسو ګورئ جي تاسو افیس کې، دفتر کې یارانو دوستانو سره ملګرو سره تاسو ناستئ جي او یو ټي پروګرام وکړئ، چای پروګرام وکړئ. چای صحیح دي خو چای یو کپ چای را یو سموسه ورسره بس هغه راشي جي کینی ګپ شپ ولګئ، خبرې وکړي. دغه مومنټس دي چې کوم انسان انفورګیټیبل وي، دا تاسو نه هیریږي نه، دا تاسو ته بیا یاد وي او دا هغه مومنټس وي چې تاسو ته همیشه جي یاد وي. تاسو ګورئ کنه تاسو اکثر ناسي او تاسو خپل سکول ټایم را یاد شي. نو اوس هم ډیر خلک چې کوم دی دا پروګرام موري نو هغه ته زه وایم چې تاسو د سکول ټایم را یاد شي، تاسو لاړ شئ د سکول سوچونه اوکې. مطلب دا چې کله تاسو واړه وي تاسو سکول ته تللی څه ټایم، نو هغه ټایم تاسو لنچ کې بس وړل، لنچ به څنګه کینټین ته به څنګه تللی، لوبې به هم څنګه کولې که نه. دا ټول مومنټس دي. استاد سره به بهانې به هم کله جوړولې، کله به موږ لیټ لاړو استاد ته به هم بهانه جوړه کړه چې یاره مور ناوخته پاسولمه یا طبیعت می ټیک نه و که نه یا هوم ورک رانه کور کې پاتې شو. دا بانې به موږ ډېرې زیاتې کولې، خو دا بانې ډېرې خوند کوي په ماشومتوب کې جي. او دغه د دې دا مومنټس موږ ته تر اوسه یادېږي، نو موږ دا ډېر انجوای کوو دغه خبرې چې کله موږ ګیدرینګ کې ناست یو ځای یا ټول جي ملګري یاران دوستان ناست یا فیملی ممبرز ناست وي، نو دا مومنټ چې کوم دی موږ هغې ته وایو، نو دا د دې ډېر خوند رنګ دي، د دې ډېره زیاته مزه وي. او بیا داسې جي ګورئ که نه تاسو، نو دا واړه مومنټس وي چې دا په ژوند کې انجوای کول پکار وي. تاسو ګورئ ماشومان د سالګري وغیره ته ډېر خوشحالېږي که نه. کور کې هسې جي دا نه چې تاسو غټه برډې وکړئ، یعنې داسې چې تاسو شادي حال هغې دپاره بک کې پکار نه ده، یا تاسو هغې دپاره داسې خلک انوایټ کړئ د هر یو ګوټ نه که نه، تاسو راولئ جي دا برډې او دا دی او دا هغه دی که نه. زه دا نه وایم،
خو دا برډې نه دې ته راواړه ډېر زیات خوشحالېږي. ماشومان نه دي بس دې کیک ته صرف خوشحالېږي چې موږ له کیک روړي او دا کیک کټ کړو، بس دې ته خوشحالېږي دي ډېر زیات. نو دا واړه مومنټس وي د ماشومانو سره، د لویو سره، د مور پلار سره، د خویندو وروڼو سره او دغه شانتي د کور والا سره چې دا انجوای کول ضروري پکار وي په خپل ژوند کې. دغه مومنټس د دې نه خوندونه مزې او دا ټول عمر انسان ته بیا یاد وي. نو پکار دا چې ورکوډي مومنټس موږ انجوای کو. نیکسټ کال اف د شو به ګورو چې څوک دی بلاین د کم دی، بیا به تاسو یو څو میسیج شاملوم، بیا به جی د فیسبوک نه هم اجازه تخلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروګرام کې هرکلی وي څوک د کم دی نه؟ جی د سفید څنګه فرحت خبرې کوم. فرحت به څنګه یې؟ بالکل ټیک ټاک یم رابعه کریم خوري زه خیمه لکه ټیک ټاک یم بس لکه چې ټیک ټاک یې کنه. هفته څنګه تیر شو؟ زمونږ هفته خو ډیره زیاته ښکلې تیره شوه، په خوشحالو کې تیره شوه او بس مصروفیات دي نو هغه د ژوند حصه د هغې کې تیره شوه. ډېره ښه داسې ټینشنونه او غمونه او فکرونه زموږ هم ډېر زیات دي، خو بس دې پروګرام کې کار وکړو دې سره لږ پام بدل بس ځان لږ مصروفه ساتئ په ژوند کې، کوشش کوئ چې ځان څونه مصروفه ساتئ ښه به وي. جی بالکل بس هغو کارونو کې لګیم. په دویم ته زما تاسو سره خبرې کېږي. جی د موضوع په حواله سره به خبره وکړم چې څومره چاله خدای ورکړي که نه په هغې باندې هغې شکر جی چې هر وخت یې لکه بس هر وخت یې د الله د خدای پاک شکر ادا کوي او دا ده چې ځان دپاره د ځان دپاره خوشحالي دا هم ورکول دي چې د نورو خلکو په خوشحالو باندې یو تن دې خوشحاله شي. صحیح. او په نورو خلکو په خفګان دې خفه کېږي نو خیر دې په کامیابۍ که نه لږ وسړي د نورو څوک په اعلی عهده. هلو هاي کال چې کوم دی هغه ډراپ شو. اني هاو فرحات به ډېره زیاته مننه سفید سن موږ ته کال کړو جی، خو اکثر داسې وي چې سیګنل یې نه وي او کال چې کوم دی هغه ډراپ شي یا ستاسو اواز چې کوم دی د سیګنل په وجه باندې، خو دا مینلی چې کوم دی د سیګنل په وجه باندې ځکه چې ستاسو اواز کټ کېدو پکې منځ کې. اني هاو چې ډېره زیاته مننه او د فرحات به خبره باندې زه پوه شوم چې د بل خوشحالو کې کوشش دا پکار دی چې موږ د بل خوشحالو کې مطلب خپل خوشحالو کې بل شامل کو او بیا د بل خوشحالو کې غمونه نه جوړو، د بل خوشحالي وګڼو هغه انجوای کو. دا مین خبره ده او مین سیز دا هم دی چې په دې باندې عمل کول پکار دي. صرف دا خبره نه چې موږ وورو په یو غوږ باندې او په بل غوږ باندې وباسو چې یاره بس پروګرام وامرېدل نو څه وشو، بلکې دا دې باندې عمل کول چې کوم دی هغه ډېر زیات لازمي دی. تاسو به اپډیټ کوو چې زموږ د فیسبوک سیشن هم ختمېدو باندې دی، یو څو کمنټ به تاسو سره شاملوم، بیا به موږ د خیره د ریډیو باندې به زموږ خپرونه تر 10 بجو پورې روان وي، خو د فیسبوک نه به اجازه تخلو جی. اور اسی کے ساتھ ساتھ تاسو یو څو کمنټس راغلي نورم فرش دا به شامل کو. عطا الرحمن وی چې سلامونه د بنونه، وعلیکم السلام، مننه خوشاله اوسئ. اور بهار علي هم سلامونه را لېږلي دي، ډېر ښه دی ټول ټیم ته سلامونه جی، وعلیکم السلام، مننه. بالکل جی سلام منظور کې پبونه ډېره زیاته مننه. حیدر افریدي وی چې السلام علیکم اینډ ویلکم، بخیر راغلی جی، وعلیکم السلام، مننه. امین وزیر وی چې ښه لشک زبردست ویلې لشک زبردست ښه او زبردست لشک موږ چې کوم دی که نه نو لشکې ډېر زیات یایو موږ سره به تاسو هم یایې لشکې نه بغیر خو موږ خبرې چې کوم ده هغه انکمپلیټ پاتې کېږي که نه، دا خو موږ مین خبره ده پکې ښه. سلام شعیب افریدی فرام दुबई आप कैसी बहुत मज़ा आता है, गाड़ी चलता प्रोग्राम लायो जी MC हाँ बिल्कुल जी गोरमा मज़ा पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद. वालेकुम अस्सलाम, ढेर ज़्यादा मनना और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद और हमेशा जिंदाबाद रहेगा, ठीक है. ढेर ज़्यादा मनना. अब्दुल्ला हम सलामुन अली के लिए खुशहाल से जी और शहजादी मैडम हम जमुगा प्रोग्राम और जी प्रोग्राम एंजॉय किया खुशहाल आबाद से जी. दिन अलावा जी वही सादा जीने यमा जिंदगी खपला रंगीन सातम सादा जीने यमा जिंदगी खपल रंगीन सातम खलक नफरत कवी हर चा सर मीन सातम. ज़बरदस्त जी शहजादी मैडम जी कम दिला का पोइट्री मुंग तरा ले गए और खुशहालों से. और इसके अलावा नूर मैसेजेस हम सासुरागली दी जी
نومان خان هاي را لګلې مننه چې خوشاله آباد اوسئ. دغه ستاسو یو څو میسیجز چې کوم ما تاسو سره شامل کړ، نور میسیجز را روان دي او کوشش دا دی ځکه چې زموږ د فیسبوک سیشن هم ختم دی. د فیسبوک سیشن نه موږ اجازه تخلو تاسو نه ریډیو باندې به زموږ خبرونه روانه وي. سونه اف ام 89.496 فریکوئنسي باندې تاسو زموږ غږ زموږ आवाज اوریدلی شي. جی د 10 بجو پورې ریډیو آن کې او خمزیدار سانګز وغیرہ ټریکس وغیرہ تاسو لپاره پلی کوو. الته کې تاسو موږ جوائن کیږي، زموږ आवाज زموږ به تاسو وره. اج څومره زموږ د فیسبوک کټون کې دي هغه نه به غواړم اجازه کوشش کوي چې دا خبرې صرف اوریدل نه دي، دا وړي وړي خوشاله انجوای کول دي او دا وړي وړي خوشاله په خپل ژوند کې چې کم دی راوستل دي. نو بالکل چې څومره زموږ د فیسبوک کټون کې دي هغه نه به غواړم اجازه دلوي الله پامان.